دویم سپارہ دویم نمبر رکو او سورہ بقرہ اتلسم نمبر رکو. بسم الله الرحمن الرحیم ولکل وجهة هو موليها. هر یو جهت چه ده هر یو مخ کون کی لره یو خپل سمت ده. فاستبقوا الخیرات پس تاسو په ښېګړو کې مخکې کېږئ. اینما تکونو تاسو چېرته چې یئ یأتي بکم الله جمیعا الله به تاسو ټول راغونډ کړي. ان الله علی کل شیء قدیر بېشکه الله هر یو شیز باندې قدرت لري. ومن حیث خرجتا او ای اوریدونکی له کوم ځای نه چې ته راوځې فول وجهک پس ته مخ ګرځوه شطر المسجد الحرام په طرف د مسجد حرام. وانه بشک شان داده للحق من ربک ضرور دا حق تستا رب لجانبا. وما الله بغافل او الله نه دی بے خبره عما تعملون هغه څه چې تاسو عملونه کوئ. ومن حيث خرجتا او د کوم ځای نه چې ته راوځې فول وجهک شطر المسجد الحرام ته مخ وګرځوه په طرف د مسجد حرام. وحيث ما کنتم او چېرته چې تاسو یې فولوا وجوهکم تاسو خپل مخونه ګرځوئ شطره په دغ طرف باندې لئلا لپاره د دې چې ونه ګرځېږي للناس خلقو ته علیکم پس تاسو باندې حجة دلیل لئلا یکون للناس علیکم حجه لپاره د دې چې خلقو ته ونه ګرځېږي ستاسو باندې دلیل الا الذین مگر هغه خلق ظلموا چې ظلم یې وکړه منهم له دې یهودیانو نه فلا تخشوهم تاسو له دوی نه مه یریږئ واخشوني له ما نه یریږئ ولأتم نعمتي علیکم لپاره د دې چې زه خپل نعمتونه پوره کم په تاسو باندې ولعلکم تهتدون لپاره د دې چې تاسو هدایت وال شئ. کما ارسلنا فیکم رسولا څنګه چې مونږ راولېږلو په ستاسو کې رسول منکم له ستاسو قوم نه یتلو علیکم آیاتنا چې تلاوت کوي زمونږ آیاتونه په ستاسو باندې ویزکیکم او تاسو پاک کوي ویعلمکم الکتاب والحکمه تاسو ته کتاب او حدیثونه بیانوي ویعلمکم او تاسو ته خیل کوي ما هغه څه لم تکونو تعلمون هغه چې تاسو علم نه لرلو. فاذکرونی پس تاسو ما یادوئ اذکرکم زبا تاسو یادوم واشکروا لی زما شکر ادا کوئ ولا تکفرون او تاسو زما ناشکری مه کوئ.